په دې صورت کې الله تعالی مؤمن ته لوی بشارت ورکړي او هغه خلک چې دې عقیدې نه په غفلت کې دي بهر دي او د دې عقیدې مخالف دي د هغې زم درته بیانوي چې د دې نه ځان وساتئ. د دې صورت په شانودل کې وایي یهود او نصارا او مشرکانو سوال وکړ رسول پاک نه چې ته موږ یو خدای ته بلې نو صف لنا ربک، موږ ته د رب صفت بیان کا، بل حدیث کې راځي نسب بیان کا. نو الله دا مختصر صورت راولېږي، جبرائیل علیه السلام راړو او رسول پاک ته وایي قل وایي ای زما حبیبه ولې مخکې کړ اثبات رسالت ای زما رسولې ځکه دا قرآن ستا د دلیل د رسالت دی، دا قرآن ستا د رسالت لوی دلیل دی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نو قل ورته مخکې راړه اثبات رسالت دپاره چې دا ذاتو ته وایي او بیانوي دا ګوره زما رسول دی. الله وایي زه ورته وایم چې ورسوه بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، دا ورسوه. نو قل اوایه ای زما حبیبه او شان دا دی الله احد، الله لا شریک دی. لا احد الواحد په منځ کې علما فرق کوي. ابن عباس وایي چې د الله نه رستو احد چرته قرآن کې راشي معنا به د لا شریک کوي. وایا شان دا دی الله احد دی لا شریک دی، هغه سره شریک نشته نه په ذات کې نه په صفات وجوبیه او د الله کې. صفات وجوبیه د الله شپږ نیمې شلي دي، یو کې ورسره مخلوق شریک نشته. نو په دې جمله کې قل هو الله احد کې رد راغی دهریان، آتش پرست، نجومیان، شمسیان، قمریان، دې ټولو فرقو باندې رد راغی، په ټولو فرقو باطلو باندې په دې جمله کې رد راغی چې قل اوایه ای زما حبیبه شان دا دی الله احد، الله لا شریک دی. الله سره شریک چرته دی؟ دا زناور خواته لګیا دي، عیسی ابن الله، عزیر ابن الله، الملائکة بنات الله، مطرنا بنوع کذا، دا وای الله سره شریک چرته دی. نو دا د هغې په عقیدې د ابتدا نه د انتها پورې د مشرق نه تر مغرب پورې په باطلو عقیدو رد راغی. خو د هغې وخت نشته دی ته تفصیل سره ووایه، خو په باطلو عقیدو باندې رد راغی چې الله سره شریک جوړوي، هغه خلکو باندې رد راغی. اوس یو بله دا الله الصمد ورپسې راړو. دا یې ولې راړو؟ الله الصمد ذکر راړو چې الله واحد لا شریک دی، هغه ذات دی چې د ازل نه تر ابده پورې د ابتدا نه تر انتها پورې هغه سره شریک نشته دی په یو صفت کې. الله تعالی اوس بل صفت ذکر کوي چې تا دا ومنه چې الله واحد لا شریک دی او نه ورسره شریک ادنا اعلی مساوي یو نشته دی، او دا عقیده دی که نو اوس په لزه انعام در باندې کوم. الله صمد، الله تعالی صمد دی بے نیاز. دا بے نیاز مانا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کړی دا الله بے نیاز دی. دا الله صمد مفسرین ډېرې معنا کوي. الله صمد هغه ذات ته وایي چې خوراک نه کوي، الله صمد هغه ذات ته وایي چې اسقاط نه کوي، الله صمد هغه ذات ته وایي لا بطن له، الله صمد هغه ذات ته وایي چې په هغه فنا نه راځي، الله صمد هغه ذات ته وایي چې هغه چاته محتاج نه وي. الله چاته محتاج دی؟ الله صمد هغه ذات ته وایي تمام مخلوق هغه ته محتاج دی، تمام مخلوق هغه ته محتاج. الله صمد هغه ذات ته وایي لا تاخذه سنة ولا نوم، نه الله کې لږ غفلت راځي نه ډېر د تدبیر د مخلوق نه. الله صمد هغه ذات ته وایي اول وي قبل كل شيء، هیڅ نو یو الله
الله صمد هغه ذات ته وایي آخر دی بعد کل شی څه به ختم شروع اسمانونه به راوغورځېږي د ځمکې هیئت به بدل شي لا ترى فيها عوجا ولا امتا الله تعالی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام یو ذات ربي و پاتې شي ملک مقرب بم لاړ شي ټول مخلوق به ختم شي هم در هم بشي هغه ذات الله صمد چې همیشه دی اول دی آخر دی الظاهر الباطن الله ظاهر دی ښکارا دی د اسمانونو ته وګوره غرونو ته بر بحر ته دی مخلوق ته وګوره دی ونو بوټو ته وګوره ځان ته وګوره من عرف نفسه فقد عرف ربه ځان دی وپېژني رب به وپېژني کافر ګوره ځان نه پېژني ځکه رب نه پېژني مسلمان ځان پېژني چې زما پیدا کوونکی الله دی زه الله پیدا کړم الله را توفیق راکړ رزق راکړي دې مني نو من عرف نفسه فقد عرف ربه او کافر دا نوی تاسو قرآن کې ویلي دي في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده لم يكد يراه خپل لاس نه ویني نو ځان به څه ویني خپل لاس هغه لاس یې غوبو کې داسې تیرو کې دی درېو تیرو کې پروت دی توحید نه قرآن نه اخرت نه منکر دی په درېو تیرو کې پروت دی الله صمد هغه ذات چې ښکاره دی ظاهر دی الله صمد هغه ذات دی چې باطن دی عن ادراک العقول د مندلو د عقولو د مخلوقات نه تمام مخلوقات یو ځای شي د الله یو صفت نشي معلومولی لکه رحم د الله صفت دی نو صفت لره خو حد نشته دی هغې خو ته بیان نشي کولی رحم به بیان کې خو حد خو له نشته دی نو دا تمام مخلوق یو ځای شي د الله یو صفت نشي بیان الله دومره لوی ذات دی الله صمد هغه ذات دی الله صمد هغه ذات او ابن عباس ته دې معنا کې الله صمد هغه ذات ته وایي چې خیر کې د ته رجوع خیر غواړو د الله نه غواړو الله صمد هغه ذات دی چې یا الله شر را نه دفع کړي مرض را نه دفع کړي تکلیف را نه دفع کړي الله صمد هغه ذات دی چې خیر ورکوي الله صمد هغه ذات دی چې شرونه دفع کوي الله دې تاسو موږ نه ټولو شرونه دفع کړي مرضونه دې الله دفع کړي سختۍ بیماری دې الله دفع کړي او الله دې خیر راکړي نو الله صمد هغه ذات دی من يسمد الیه فی الحوائج کلی هغه ته ګرځېدلي په حوایجو ټولو کې تو د دنیا حاجت دی الله ته محتاج که آخرت دی الله ته محتاج سفر کې حضور کې صحت کې مرض کې غنا کې فقر کې هر وخت کې الله ته محتاج الله صمد هغه ذات دی الله احد دی لا شریک دی الله هغه ذات دی چې ته ورته هر وخت محتاج یې نو غواړه د الله تعالی نه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني غواړه درکوي الله تعالی نو دا قل هو الله احد الله وایي ورته الله لا شریک دی الله صمد الله تعالی بے پروا دی بے نیاز دی چاته عزت نشته دی د چا پروا نه ساتي خان چا باندې غرونه را اخلاص کی چا باندې سره اخلاص پروا نشته لوی ذات دی خان هغه لوی د قرآن نه معلومیږي هغه صفات د الله تعالی مخلوق ته وایي سم شه دا خو درته صبر کوم یو حدیث کې راځي د الله نه لوی صابر بل نشته دی مخلوق ورته بدرت وایي او الله ورته غږ نه کوي اتخذ الله ولدا لو څومره ناجایزه خبره ده چې الله تعالی ولد نیولی او الله ورته غږ نه کوي دی کافرو ته ساتي یې ښه ساتي وخت ولا ورکړی دی نو د دې صورت دا قل هو الله احد د توحید او موضوع توحید دی رد په فرق باطله ورته بیان
دي درو فرقو رد راغي لم يلد الله لره شريك ادنى نشته ولم يولد الله لره شريك اعلى نشته الله نه څوک پیدا نه دی الله له چا نه پیدا نه دی ولم يكن له كفوا احد نشته دی الله لره كفوا سیال یو تن سیال ولې نشته دی هغه ذات دی نو دای هغه ذکر کې چې هغه سوال کړو يهود او نصارا مشرکان درې وړو دای سوال کړو نو دا هغه ته ذکر او دې ته تفسیر بالقران ویل شي قل هو الله احد الله صمد څوک دی لم يلد هغه شان پیدا ولم يولد هغه نه څوک پیدا نه هغه شان پیدا نه دی ولم يكن له كفوا احد او نشته دی الله تعالی را سیال یو تن مثل سیال نورونو اوس دا زمونږ تاسو د لوی د وړو د نر او د ښځو دغه عقیده ده الله به موږ د دواړو قسمو عذاب په امن او بچ بساتي خدای دې موږ په دې کلک ساتي الله دې موږ له مرګ هم په دې راولي دا د توحید عقیده ده دا صحیح عقیده ده دغه پیغمبر ښوولې ده دغه پیغمبر به یې کړې ده قرآن راته الله را لېږل په دې کې